أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المعتكف هو يعتكف الذنوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزتمندو، د رمضان دویمه عشره هغه په تېرېدو ده او هغه آخري عشره چې هغه د اعتکاف عشره ده او هغه د لیلة القدر عشره ده، هغه را روانه ده. دې باره کې د نبي علیه السلام یو اوږد حدیث دی چې په هغې کې د رمضان فضیلت هم بیان شوی دی. د هغې سره سره د لیلة القدر فضیلت هم بیان شوی دی. بیا په آخره کې د اختر د شپې او د ورځې فضیلت هم بیان شوی دی. د دغه حدیث کې ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي: ان الجنة لتبخر وتزين من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان. جنت د بخور خوشبوئی ورکولی شي، د خوشبوئی لوګی ورکولی شي، خوشبویان ورته ورکولی کیږي. وتزین من الحول الى الحول، او د یو کال نه واخله د بل کال پورې دا جنت ښایسته کیږي. یعنې کله چې رمضان تیر شي د دغې ورځو نه واخله د شوال د میاشتې نه او د روان رمضان پورې دا جنت چې دی نو هغه ښایسته کیږي مسلسل. اوس ذهن ته سوال راځي چې دا جنت خو ښایسته دی، د جنت الله پاک صفات هغه داسې بیان کړي دي: ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. جنت کې داسې نعمتونه دي چې نه غوږونو اورېدلي دي او نه سترګو لیدلي دي، او ولا خطر على قلب البشر، نه د یو انسان په زړه کې د هغې خیال چې دی نو هغه راغلی دی. داسې نعمتونه جنت کې الله پاک هغه پیدا کړي دي. خو چې جنت دومره ښایسته شو، په قرآن مجید کې د هغې صفات بیانېږي چې د هغې نه لاندې چې دی نو هغه داسې نهرونه دي. په احادیثو کې چې دی نو هغه د هغې صفات بیانېږي. یوه خښته چې دی نو هغه د جنت د ماڼو صفت بیانېږي چې یوه خښته د سرو زرو، بله چې دی نو هغه د سپینو زرو. په منځ کې چې کوم موږ په دنیا کې دا خښتې چې په سور ولو دغه سیمټ دغه چې دی نو هغه د مشکو دي. په کور کې چې کوم ګټې وغیرې دغه ملغلرې دي. په کور کې چې کومې خاورې او شګې دغه چې دی نو هغه مشک او عنبر دي. دغه چې دی نو هغه د زعفرانو دي. دومره ښایسته جنت، د جنت صفات په احادیثو کې په قرآن کې بیان شوي دي. خو د هغې باوجود بیا هم د دې نه علاوه نور څه صفات د جنت دی چې په حدیث کې راځي چې دغه د انسان په زړه کې هم نشي راتللی په دنیا کې. نه په دنیا کې هغه شان ښایست لیدلی دی، نه په غوږونو باندې چې دی نو هغه اورېدلی دی. د دې نه علاوه نور داسې نعمتونه په جنت کې دي. نو هر کله چې جنت دومره ښایسته دی، بیا هم د جنت له خوشبویي ورکولی کېږي. او د جنت خوشبویي خپله دا چې دی نو هغه د څو زره کالو په مسافت باندې چې دی نو دا بویولی کېږي. د دې خوشبویي به چې دی نو هغه ځي. خو بیا هم په دې حدیث کې راځي: ان الجنة لتبخر، جنت ته د بخورو خوشبویي ورکولی کېږي. وتزین من الحول الى الحول، او د یو کال نه واخله، یعنې د کال د اول نه واخله د کال د اخره پورې جنت چې دی نو هغه ښایسته کېږي. جنت خو په خپله ښایسته دی، بیا جنت ولې دومره ښایسته کېږي؟ دې جنت له ولې ښایست ورکولی کېږي؟ دې جنت له ولې حسن ورکولی کېږي؟ دې جنت له ولې خوشبویانې ورکولی کېږي؟ یو میلمه چې دی نو هغه راځي، د هغه میلمه د استقبال لپاره دغه جنت چې دی نو هغه ښایسته کېږي، هغې له خوشبویانې ورکولی کېږي. هغه میلمه چې دی نو هغه څوک دی؟ د جنت مالک فرشته هم حیرانه ده چې دا څوک میلمه را روان دی. د جنت حور عینه چې هغه په خیمو کې بندې ساتلی شوي دي، هغه حوره هم حیرانه ده. فرشتې حیرانې دي چې دا څوک داسې میلمه را روان دی چې د جنت د اول د کال د اول نه واخله د اخره پورې ښایسته کېږي. دغه میلمه چې دی نو هغه څوک دی؟ لدخول شهر رمضان،
وای دا جنت ولې ښایسته کېږي؟ لام تعلیلیه دی لدخول شهر رمضان، د وجې د داخلېدو د میاشتې د رمضان نه. د دې رمضان د میاشتې لپاره هم دا جنت ښایسته کېږي، هم دا رمضان را روان دی، جنت له خوشبویانې ورکولی کېږي، هم دا رمضان را روان دی، د جنت تیاریانې چې دی نو هغه شروع دي د دې رمضان د وجې نه. هغې رمضان د وجې نه چې نن مسلمان د هغې قدر چې دی نو هغه ونه کو، نن مسلمان بې قدري وکړه د هغې رمضان، نن مسلمان هغه رمضان هغه په بالونو کې تیر کو، نن مسلمان هغه رمضان په خوبونو کې تیر کو. هغه رمضان دپاره جنت ښایسته کېږي، خو افسوس دې مسلمان د دغې رمضان قدر ونه کړو. نو دا رمضان ښایسته کېږي د رمضان دپاره، دا جنت ښایسته کېږي د رمضان دپاره. خو چې کله د رمضان اولنۍ شپه راشي، فاذا كانت اول ليله من شهر رمضان، کله چې د اولنۍ شپه راشي او رمضان کله شروع کېږي، د ماښام نه کله رمضان شروع شي، هبت ريح من تحت العرش يقال له المثيرا، یو هوا چې دی نو د عرش د لاندې نه یو هوا راوالوځي جنت طرف ته راشي، په جنت باندې یو ښایسته هوا راشي او دغې هوا ته مثیره ویلی شي. فتصفق ورق اشجار الجنان وحلق المصاريع، نو د دغې هوا د وجې نه چې کوم د عرش د لاندې نه راغلې ده، د هغې د وجې نه د جنت د ونو چې کوم پاڼې دي هغه پړقېدو شي. فتصفق ورق اشجار الجنان، د جنت د ونو پاڼې هغه پړقېدو شي، وحلق المصاريع، او د جنت چې کوم دروازې دي هغه پړقېدو شي. فيسمع لذلك طنين، د دې لپاره یو ښایسته اواز وي، لم يسمع السامعون احسن منه، چې اورېدونکو د دې نه ښایسته اواز هغه اورېدلی هم نه وي. د جنت پاڼې د جنت دروازې یو داسې ښایسته اواز چې دی نو هغه کوي چې داسې اواز چا اورېدلی هم نه وي. جنت ښایسته شو، دروازې اوازونه کوي، نو په دې کې چې دی نو هغه د جنت حورې چې دی نو هغه راښکاره شي چې دا ستا چل دی، چې چل چې دی نو هغه وشو. فتبرز الحور العین، حور عینا چې دی نو هغه راښکاره شي. حتی یقفنا بین شرف الجنت، تر دې چې د جنت چې کوم بالاخانې دي د هغې په دیوالونو باندې داسې راښکاره شي. فینادینا، نو آواز کوي، هل من خاطب الی الله فیزوجه، آیا زما سره څوک نکاح کوونکی شته چې زما سره نکاح وکړي؟ د جنت حوره چې دی هغه آواز کوي، هل من خاطب الی الله فیزوجه. ثم يقولن الحور العين يا رضوان الجنة ما هذه الليلة، بیا حور عینا چې دی هغه تپوس کوي، ای د جنت دا روغې فرشتې، دا شپه چې دی هغه څه راله، دا څه داسې یو شپه چې دی هغه راله چې نن دغه جنت چې دی په هغې باندې یو ښایسته هوا چې دی هغه راغله، نن د دې شپې لپاره چې دی هغه جنت ښایسته شوی و، د دې شپې لپاره چې دی هغه د دې میاشتې لپاره جنت له خوشبویانې ورکولی شوې، نن ښایسته هوا چې دی هغه راولوتله، د جنت د دا روغې فرشتې نه چې دی هغه حورې عینا تپوس کوي، ای رضوانه، د هغې فرشتې نه رضوان نوم دی، ای رضوانه دا څه شپه چې دی هغه څه شروع شوه. فیجیبهن بالتلبیة، نو هغه رضوان ورته جواب ورکوي په تلبیې سره، هغه ورته وایي لبیک، هغه ورته لبیک وایي، بیا ورته چې دی نو هغه جواب ورکوي، جواب ورته څه ورکوي؟ وایي هذه اول لیلة، هذه اول لیلة، دا چې دی هغه اولنۍ شپه ده، من شهر رمضان، د رمضان دا میاشتې اولنۍ شپه چې دی هغه راغلې ده، او دا داسې شپه ده فتحت ابواب الجنان، جنت د جنت دروازې چې دی هغه په دې شپه باندې هغه کولاو شوي دي. من امت محمد صلی الله علیه وسلم، د نبي علیه السلام د امت د روژهدارو دپاره د جنت دروازې نن چې دی هغه پرانستلی شوي دي. نو حور عینا تپوس کوي، جبریل مالک چې دی هغه جواب ورکوي، د حور عینا صفت نبی علیه السلام بیانوي، بل حدیث کې نبی علیه السلام د حور عینا صفت بیانوي،
حور مقصورات فی الخیام دا داسې حورې دي چې دا په خیمو کې بندې ساتلی شوې دي لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان آیت کې راځي دا داسې حورې دي چې په خیمو کې بندې دي لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان نه ورته یو انسان چې دی نو هغه لاس ور وړی دی نه ورته یو جن چې دی نو هغه لاس ور وړی دی دا بندې او پټې چې دی نو هغه ساتلی شوي دي کأنهن لؤلؤ والمرجان گویا کې دا ملغلرې دي گویا کې دا مرجان کاڼي چې دی نو هغه دي د ملغلرو په شان چې دی نو هغه ښایسته دي او په حدیث کې راځي دا چې دی نو هغه داسې حورې دي دی به چې دی نو هغه اویا جوړې اغوستلې وي د هرې جوړې رنګ هغه به د بلې نه بدل وي د هرې جوړې رنګ هغه به په بلې کې چې دی نو هغه ښکاري او دا به داسې هم نه وي دا به چې دی نو هغه داسې نه ښکاري گویا کې دی اویا جوړې چې دی نو اغوستلې دي په دنیا کې سړی دوه جوړې واغوندي نو دا چې دی نو هغه بدې ښکاري داسې به نه وي دا به ښایسته ښکاري د هرې جوړې رنګ هغه به د بلې نه چې دی نو هغه بدل ښکاري هرې جوړې له به اویا قسمه خوشبويي ورکولی شوي او د هرې خوشبويي خوشبو هغه به د بلې نه بدله وي دا به د بلې سره چې دی نو هغه خلط ملط کېږي نو د هرې حورې عینه لپاره هغه به چې دی نو هغه اویا زره خادمان وي او د هرې حورې لپاره هغه اویا زره چې دی نو هغه خادمان وي او بیا د هر خادم اویا خادمان او اویا خادمان او بیا د هر خادم په لاس کې به هغه د سرو زرو پیالې وي د سرو زرو لوښې وي او په هغې کې به هر قسمه خوراکونه وي د هر خوراک خوند چې دی نو هغه د بل نه به بیل وي او جدا به وي داسې به نه وي چې د یو خوراک خوند به په بل کې محسوسېږي بلکې د یو خوراک خوند به د بل نه جدا وي او چې څومره خورې د هرې وړۍ خوند چې دی نو هغه د بلې نه به هغه جدا وي په دنیا کې یو سړی ډېر وږی خوراک شروع کړي د دې جدا خوري بیا چې کله موړ شي هغه خوند نه خو د جنت دغه خوراک هغه به داسې نه کله چې دی نور خوراک خوري آینده به چې دی هغه خوند ښه سیوا کېږي بلکې کمیږي به نو ښه سیوا کېږي به بیا د دغې حورو لپاره نبي علیه السلام فرمایي تختونه به داسې تختونه به چې هغه به د سور یاقوت نه چې دی نو هغه جوړې شوي وي سور یاقوت نه به جوړ شوي تختونه به او په دغې تختونو باندې به کمې ګدۍ چې دي دا به د داسې جوړې وي چې د دې استر به د هغه باریکو ریښمونه جوړ شوی وي په دې باندې به دا چې دی نو هغه ناستې وي نو اویا خادمان اویا خادمانې د هغو سره قسمه قسم خوراکونه اویا جوړې به دې اغوستلې وي هرې جوړې رنګ به د بلې نه جدا وي په هرې جوړې باندې به اویا خوشبویانې وي او دا به چې دی نو هغه د دې خاوندانو له هم ورکړی شي هغوی ته به هم داسې تختونه وغوړولی شي د یاقوتو د سره یاقوتو چې دی نو هغه تختونه به وي په هغې باندې به داسې ګدۍ چې دی نو هغه پرتې وي چې د هغه به د ریښمونه چې دی نو هغه جوړې شوي وي داسې ګدۍ به په هغې باندې پرتې وي نو دا د هغې حورې عینه صفت دی نور احادیثو کې د دې نور صفات هم بیان شوي دي نو کله چې د روژې اولنۍ شپه راشي هم دغه حورې عینه چې دا په دغې خیمو کې بندې ساتلی شوي دي دا د دې خیمو نه نه راوځي لیکن کله چې د روژې اولنۍ شپه راشي دا د دغې خیمې نه چې دی نو هغه سر راوچت کړي او د مالک نه تپوس کوي چې دا څه داسې شپه شروع شوې ده خو دا خیمه داسې نه چې د دنیا نه به کپړې والا خیمه خلکو له کولی شي هلته د دې خو دیوالونه نشته نه نه دا به د جنت خیمې دا به د جنت چې دی نو هغه بنګلې وي نو هغې نه به چې دی نو هغه سر راښکاره کړي د مالک نه به تپوس کوي د دې نه بعد نبی علیه السلام فرمایي چې نبی الله پاک چې دی نو هغه په دې روژه کې خطاب کوي بیا یا رضوان الجنت رضوان د جنت ته د جنت چې کوم مشره فرشته ده هغې ته چې دی نو هغه خطاب کوي الله پاک افتح ابواب الجنان د جنت دروازې کولاو کا ویا مالکو او ای مالکا مالک چې دی نو هغه د جهنم دا روغه فرشته ده د هغې د فرشتو چې دی نو هغه مشره ده هغې ته اواز کوي ویا مالکو او ای مالکا اغلق ابواب الجحیم د جهنم دروازې چې دی نو هغه بندې کا عن الصائمين من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم د نبی علیه السلام د امت د روژهدارو نه چې دی د جهنم دروازې بندې کا میاشت چې دی نو هغه شروع شوه د رمضان میاشت شروع شوه د جهنم دروازې بندې د جنت دروازې چې دی نو هغه کولاو بیا خطاب کوي الله پاک ویا جبرائیل او ای جبریل اهبط الی الارض ځمکې ته چې دی نو هغه لاړ شه میاشت رمضان شروع شوې ده د جبرئیل علیه السلام ډیوټي څه وه د جبرئیل علیه السلام کار څه و د
د جبرئیل علیه السلام ډیوټي خدا وا چې پیغمبر دنیا ته راشي هغه پیغمبر چې دی نو هغه ته وحی راوړي د جبرئیل علیه السلام ډیوټي چې دی نو هغه دغه وا لیکن نن جبرئیل علیه السلام راکوزیږي دله چې دی نو هغه یو نوی ډیوټي چې دی نو هغه حواله کیږي ولې ورته حواله کیږي ځکه یو مقدسه میاشت روانه ده په هغې مقدسه میاشت کې د نبی علیه السلام امت چې دی نو هغه روجې نیسي بیا د نبی علیه السلام د امت چې دی نو هغه دشمن دی د دغه دشمن نه دغه امت چې دی نو هغه ساتل پکار دی دغه دشمن چې دی نو هغه لرې کول غواړي دپاره د دې چې د نبی علیه السلام امت هغه په ګناهونو کې اخته نه شي دغه میاشت چې دی نو د هغې تقدس د نبی علیه السلام امت په ایمان نه کړي د دغې میاشتې تقدس وپېژني د دغې میاشتې عزت وکړي د دغې میاشتې استقبال وکړي په دغې میاشت کې چې دی نو هغه نیکۍ وکړي نیک اعمال وکړي د بدو نه ځان وساتي د ګناهونو نه ځان وساتي ځکه نبی الله پاک جبرئیل علیه السلام ته حکم کوي ای جبرئیله اهبط الی الارض ځمکې ته چې دی نو هغه لاړ شه هلته شیطانان دي هغه شیطانان چې دی نو هغه وتړه فاثبت مردة الشیاطین سرکشه شیطانان هغه وتړه وغلهم بالاغلال هغوی ته چې دی نو هغه کړۍ واچوه هغوی ته چې دی نو هغه توغونه او زنځیرونه چې دی نو هغه واچوه فاقذفهم فی البحار ثم اقذفهم بالبحار بیا په سمندرونو کې چې دی نو هغه وغورځوه حتی لا یفسدوا علی امت محمد صلی الله علیه وسلم حبیبي صيامهم تر دې چې زما د حبیب زما د محبوب زما د محبوب د امت په نبی علیه السلام په امت په روژهدارو باندې چې دی نو هغه سرکشي ونه کړي چې هغه ګمراه نه کړي چرته کې نه جبرائیل لاړ شه ستا ډیوټي خو وحي وړل وو خو نن لاړ شه تا ته یو عجیبه ډیوټي حواله کېږي لاړ شه زما په امت باندې زما د محبوب په امت باندې یو میاشت را روانه ده په هغې میاشت کې د دې نه شیطانان وتړه دا شیطانان دې لرې کړه سمندر ته یې وغورځوه چې دې سرکشي ونه کړي زما د محبوب امت چې دی نو هغه ګمراه نه کړي په دې ښایسته میاشت کې په دې عجیبه میاشت کې زما امت ګمراه نه کړي زما د محبوب امت لاړ شه هغه شیطانان وتړه قال ويقول الله عز وجل او الله پاک بیا आवाज کوي اعلان کوي یو لمنادي ينادي ثلاث مرات یو आवाज کوونکی ته وایي چې ته आवाज وکړه هغه आवाज کوونکی فرشتہ درې پیری چې دی نو هغه आवाज کوي روزانه هل من سائل فاعطيه سؤله هغه فرشتہ د الله پاک نه طرف نه आवाज کوي آیا څوک سوال کوونکی چې شته څوک سوال کوونکی شته فاعطيه سؤله چې هغه ته هغه سوال چې دی نو هغه ورکړي شي یعنی د هغه دعا چې دی نو هغه قبول کړي شي یو حدیث کې راځي بل حدیث کې وی په شپه ورځ کې د رمضان هر ورځ کې د هر روژهدار دپاره یوه دعا چې دی هغه خامخا قبلیږي یوه دعا هغه خامخا قبلېدونکې دی چې د دې روژهدار قبلیږي نو 10 روژې دي 29 روژې دي نو 29 او 30 دعاګانې چې دی هغه په رمضان کې خامخا قبلیږي د نبی علیه السلام حدیث دی چې د هر روژهدار په شپه ورځ کې یوه دعا خامخا قبلیږي نورې هم قبلیږي خو دا یوه یقیني ده چې یوه ورځ د شپه ورځ کې موږ یو داسې یقیني دعا نه لکو نو هغه به خامخا قبلیږي خو د دعا د آدابو خیال ساتو د هغې سره نو اواز کېږي فرشته اواز کوي په رمضان کې هره ورځ اواز کوي هل من سائل فاعطيه سؤله آیا څوک سوال کوونکی شته چې سوال وکړي هغه ته د هغه سوال چې دی هغه ورکړی شي داسې در دی چې هغې کې هر قسمه خزانې موجودې دي هر قسمه سوال کې هغه تا ته درکولی کېږي خو چې کله ناجایز سوال دی یا داسې سوال دی چې د بنده به کې خیر نه وي الله پاک د هغې په بدل کې نور چې دی هغه ته ورکوي مخکې دا تېره خبره شوې وه نو څوک سوال کوونکی شته چې هغه ته سوال ورکړی شي هل من تائب فاتوب الیه آیا څوک توبه ویستونکی شته چې د هغه توبه قبوله شي هل من مستغفر فاغفر له آیا څوک د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتونکی شته چې د هغه بخښنه وشي دا میاشت داسې چې د خپل ګناهونو بخښنه غوښتل پکار دي د الله پاک نه توبه ویستل پکار دي چې الله پاک موږ ډېر ګناهګار یو موږ ډېر ګناهګار یو زموږ ډېر ګناهونه شوي دي لوی ګناهونه یې که واړه ګناهونه یې موږ ته معلوم وي که نه وي معلوم یا الله پاک هغه ټول موږ ته معاف کړي داسې دعاګانې چې دی هغه کول پکار دي دا د مغفرتونو میاشت ده دا د بخششونو میاشت ده نو په دې کې دعاګانې چې دی هغه قبلېږي په دې کې زیاتې زیاتې چې دی هغه دعاګانې کول پکار دي خاص کر د روژه ماتي په وخت کې په دې کې دعاګانې قبلېږي سحر د تهجد په وخت کې په دې کې دعاګانې قبلېږي نور په عام وخت کې هم دعاګانې قبلېږي
نو دعاګانې چې دی نو هغه به دې کې کول پکار دي. بیا پسې ورپسې راځي الله پاک چې دی هغه په دې کې د هر روژه ماتې په وخت کې ولله د الله پاک لپاره عتقاء من النار الف عتیق من النار 1,00,000 خلق چې دی نو الله پاک د روژه ماتې په وخت کې بخي. الف عتیق 1,00,000 کسان د هر روژه ماتې په وخت کې الله پاک بخي. 1,00,000 فإذا كانت آخر يوم من شهر رمضان خو په هر ماښام باندې الله پاک 1,00,000 کسان بخي. خو چې کله د رمضان اخري ورځ راشي اخري روژه ماتې راشي اخري روژه ماتې وخت راشي نو بیا څومره بخي؟ بقدر ما اعتق من اول الشهر الى اخره. د میاشتې د اول نه واخله د اخره پورې چې څومره کسانو ته الله پاک بخشش کړی دی دغه ټولو په مقدار باندې الله پاک صرف په اخره ورځ بخي. که د 10 میاشتې نو هر ورځ الله پاک 1,00,000 بخي نو په 10 میاشتو کې څو شوې؟ 30,00,000 شو. نو په اخره شپه باندې 30,00,000 بخي. دا د رمضان برکات چې دی نو هغسې واقعېږي. دومره برکتي میاشت ده ځکه خو جنت چې دی نو هغه ښایسته کولی کېږي، ځکه خو جنت له خوشبویانې ورکولی کېږي، ځکه خو تیاریانې شروع دي، ځکه داسې عظیم میاشت چې دی نو هغه را روانه ده، د بخششونو میاشت خو را روانه ده، ځکه خو جنت ښایسته کولی کېږي. او بیا چې په دې کې کومه شپه ده په هغې شپه باندې جبریل علیه السلام ته حکم کېږي فاذا كانت لیلة القدر کله چې لیلة القدر شروع شي جبریل علیه السلام ته حکم وشي چې لاړ شه ځمکې ته کوشه اهبط الى الارض. جبریل علیه السلام ته بیا حکم وشي. جبریل علیه السلام په اوله کې راغلی او شیطانان یې تړلي سمندر ته یې ګذار کړی. جبریل علیه السلام ته بیا حکم وشي لیلة القدر دی. جبریل علیه السلام بیا چې دی نو هغه راکوزېږي. جبریل علیه السلام راشي ومعه لواء اخضر د هغه سره شنه جنډه چې دی نو هغه په لاس کې وي. فيركز اللواء على ظهر الكعبه دغه جنډه چې دی نو هغه د کعبې په چت باندې چې دی نو هغه نهله کې هلته کې چې دی نو هغه ولګي د کعبې په چت باندې. وله 100 جناح او د جبریل علیه السلام دپاره 100 وزرې دي. منها جناحان لا ينشرهما الا في تلك الليله فينشرهما في تلك الليله. د جبریل علیه السلام 100 وزرې دي په دې کې 2 وزرې داسې دي چې هغې چېرته نه یې کولاو کړي. فینشرهما فی تلک اللیلة دغه 2 وزرې هغه صرف په دغې لیلة القدر په شپه باندې چې دی نو هغه کولاو کړي. فیجاوزان المشرق الى المغرب نو د مشرق نه د مغربه پورې دا ټوله احاطه د هغه صرف 2 وزرې چې دی نو هغه راګیر کړي. دومره لویې وزرې والا الله پاک ورکړي چې هغه فرشته به څومره لوی نو هغه وزرې په دغې شپه باندې کولاو کړي. د ده سره فی کبکبة من الملائکة د فرشتو په یو ټولګي کې راکوزېږي. د فرشتو په یو جماعت په یو لښکر کې چې دی نو هغه د دنیا ته راکوشي دغه لیلة القدر په شپه باندې راکوشي. فیحث الملائکة دې فرشتې بیا راتېزوي فرشتو ته ترغیب ورکوي. د دغې فرشتو چې دی نو هغه مشري کوي فرشتو ته ترغیب ورکوي چې لاړ شئ وګرځئ په مخ د ځمکه باندې دغه فرشتې چې دی نو هغه تقسیم کړي وایي تاسو چې دی نو هغه فیسلمونه تاسو چې دی نو هغه سلام وکئ تاسو رحمت چې دی نو هغه ورېږئ په ناستو کسانو باندې وعلى كل قائم وقاعد ومصل وذاکر هر ناست کس باندې هر په ولاړ کس باندې هر په مونځ کوونکي باندې هر ذکر کوونکي باندې هغوی ته سلامونه وکئ ویصافحونهم د هغوی سره لاس میلاو کوئ او د هغوی دپاره چې دی نو هغه بخښنه وغواړئ. نو دغه فرشتې راشي چې څوک په لیلة القدر کې عبادت کوي دغه فرشتې د هغو سره لاسونه میلاوي. دغه فرشتې د هغو په ویؤمنون علی دعائهم دغه خلک چې په دغه شپه کې کوم دعاګانې کوي دا فرشتې پې امین وایي ویسلمون او دې پې سلامونه کوي. نو چې جبریل علیه السلام یا نورې فرشتې د چا سره لاس میلاو کړي د هغې علامت څه دی؟ علماو د هغې علامت لیکلی چې په زړه کې نرمي پیدا کېږي د هغې سره چې کله د هغه د سره فرشتې لاس میلاو کړي د هغې علامت دا دی چې زړه د ده نرم شي سترګې د ده داسې جوړې شي چې الله پاک ته کله د دعا کوي سترګې بهېدونکې جوړې شي اوښکې ترې بهېږي. زړه چې دی نو الله پاک طرف ته نرم شي توبې طرف ته نرم شي یعنې دی توبه چې دی نو په اسانۍ سره وباسي دی چې دی نو هغه نیکۍ طرف ته په اسانۍ سره چې دی نو هغه راځي زړه د ده چې دی نو هغه نرم شي نو علامت چې دی نو هغه
نو فرشته په دغه شپه کې چې دین هغه د خلکو سره لاسونه میلاوي د دې په دعاګانو باندې امین وایي دې ته چې دین هغه سلامونه کوي حتی یطلع الفجر تر دې چې د سحر بانګونه چې دین هغه ویل شي طلوع الفجر چې دین هغه وشي د هغې پورې داسې چې دین هغه جاري وي دا فرشتې ګرځي فاذا طلع الفجر کله چې فجر راوخېږي سحر شي بانګونه وویلی شي نو جبریل علیه السلام حکم کوي فرشتو ته الرحیل الرحیل واپس راځئ واپس چې واپس ځو شپه چې دی هغه پوره شوه د لیلة القدر شپه پوره شوه راځئ چې واپس ځو نو فرشتې به د سره واپس روانې شي لیکن تپوس کوي د جبریل علیه السلام نه فما صنع الله في حوائج المؤمنین دې مؤمنانو په چا خواله چې موږ راکوشي وو د دې په دې کارونو دعاګانو د دې په دې حالت باندې الله پاک څه چې دی نو فرمایي د الله پاک سره ټول دغه ستا دی ته چې دی نو هغه ځای راځې تا ته څه پته ده څنګه چلو شو نن چې دی نو د امت محمدیه د مؤمنانو څنګه چلو شو په دې شپه کې نو جبریل علیه السلام جواب ورکړي چې الله پاک ټول مؤمنانو ته بخشش وکړي لیکن یو څو کسانو ته بخشش ونه کړو هغه یې ونه بخښل هغه محرومه پاتې شول ټول کسان یې وبخل یو څو کسان محرومه پاتې شول دومره عجیبه میاشت ده جبریل علیه السلام راکوزېږي دومره ورځې چې دی نو هغه روجې نیولې شوي دي د رمضان برکتي میاشت ده په دغې میاشت کې دغې شپه کې چې دی نو هغه خلکو ته بخشش کېږي دا کومو کسانو ته بخشش ونه شو فرشتې تپوس کوي نو جبریل علیه السلام جواب ورکوي چې بخشش وشو ټولو خلکو ته الا مدمن خمري مګر هغې کس ته بخشش ونه شو چې هغه عادتي شرابي کس دی یو کس دی هغه همیشه شراب څښي په نشه کې چې دی هغه اخته دی د رمضان په دغې لیلة القدر په میاشت کې هم هغه ته بخشش نه کېږي او عاق لوالدیه یا د مور و پلار نافرمانه د مور و پلار نافرمانه ته هم بخشش نه کېږي څوک چې مور و پلار ته تکلیف رسوي څوک چې په معمولي خبره باندې مور و پلار چې دی نو هغه رټي څوک چې د مور و پلار سره ظلم کوي څوک چې د مور و پلار سره ښه سلوک نه کوي څوک چې د مور و پلار خبره نه مني د دغې خلکو بخشش په دغې لیلة القدر په شپه کې نه کېږي او دا زه نه وایم دا جبریل علیه السلام د نبي علیه السلام په حدیث کې وایي چې الله پاک ټولو خلکو ته بخشش وکړو لیکن څوک چې د مور و پلار نافرمانه یې هغه ته یې بخشش ونه کړو که مور و پلار ستا سره ظلم کوي خو د خپل حق ادا کړه مخکې بیانونو کې تېر شوي دي که ستا مور و پلار مشرکین ولې نه دي خو ته د مور و پلار هغه حق ادا کړه ستا مور و پلار دې د هغه حق ادا کړي که نه ستا بخشش نه کېږي د خپل ځان غم وکړه او درېیم هغه کس دی قاطع رحمین چې څوک خپلولي پرې کوي څوک د خپلولانو سره ښه سلوک نه کوي څوک د خپلولانو سره خپلولي کټ کوي د دغه کس چې دی نو هغه بخشش په دغې شپه کې نه کېږي خو داسې نو مخکې تېر شوو چې د سره خپلوان ښه سلوک کوي چې د ورسره ښه سلوک کوي نه صله رحمي کوونکی هغه کس دی چې خپلوانو سره ښه سلوک نه کوي خو لیکن د ورسره ښه سلوک کوي دغه صله رحمي کوونکی دی او یو سړی صله رحمي نه کوي د خپلوانو سره بد سلوک کوي د خپلوانو سره تعلقات ختموي د دغې کس بخشش په دغې شپه کې نه کېږي او څلورم و مشاهدون د مشاهد بخشش هم نه کېږي صحابه تپوس کوي ای د الله رسوله ما المشاهد دا مشاهد څه کولی شي قال نبی علیه السلام فرمایل المصارم مشاهد چې دی دا مصارم دی دا هم هغه کس دی چې د خپلوانو سره هغه خپلولي پرې کوي او په زړه کې بغض ساتي حسد ساتي کینه ساتي بدشواله چې دی هغه ساتي د نعمت د زوال چې دی هغه ارزو ساتي چې د بل د نعمت ختم شي او ماته چې دی هغه میلاو شي یا په زړه کې چې دی هغه د خپلوانو سره یا د نورو خلکو سره په زړه کې چې دی هغه بغض او حسد ساتي بدشواله ساتي د دغې کس چې دی هغه هم بخشش په دغې شپه کې نه کېږي نو ډېره عجیبه میاشت ده ډېره ښایسته میاشت ده لیکن دغې څلور قسمه خلکو نه چې دی هغه ځان ساتل پکار دي چې هسې نو موږ په دې څلور قسمه خلکو کې یو چې زموږ بخشش چېرته کې ونه شي موږ د دغه څلور قسمه خلکو نه بیخي ځان وساتو موږ به دې کې چېرته را نه شو موږ چې دی هغه نشې ته هم نه نږدې کېږو موږ د مور و پلار نافرماني چېرته ونه کړو موږ د خپلوانو سره تعلقات چېرته کټ نه کړو موږ چې دی نو په زړه کې بغض حسد د خپلوانو او د نورو خلکو سره ونه ساتو د دې قسمه خلکو نه چې دی هغه موږ لرې ځان وساتو داسې قسمه خلک کې موږ جوړ نه شو
او دا شپه چې دی دا به حاصلېږي عام طور هم حاصلېدی شي په کورونو کې لیکن ښایسته طریقه یې هغه د اعتکاف ده. نبی علیه السلام څومره عبادت کوو. نبی علیه السلام په روژه کې د شپې خوب نه کوو، د شپې به عبادت کوله، لیکن بیا هم نبی علیه السلام د شپې دغه عبادت د رمضان په دې اخرنۍ عشره کې په کور کې نه کوي بلکې په جومات کې اعتکاف کوي. د هغې لپاره یو خیمه چې دی نو هغه لګولي. ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه روایت دی چې نبی علیه السلام د رمضان په اولنۍ عشره کې اعتکاف وکړ. نبی علیه السلام فرمایي چې ما په دې کې هغه شپه تلاش کړه، په دې کې نه وه. بیا مې په منځنۍ عشره کې اعتکاف وکړو، په دې کې هغه شپه نه وه. بیا نبی علیه السلام د هغې خیمې نه سر راوویستلو چې کوم په جومات کې لګولي وال قبة ترکیة ترکي قبا، د هغې نه سر راوویستلو. د دې نه دا معلومېږي چې د اعتکاف د معتکف دپاره چې دی دا پردې او دا خیمه کول چې دی نو هغه د نبی علیه السلام طریقه ده. نو نبی علیه السلام په جومات کې هغه خیمه جوړه کړې وه، د هغې نه سر راوویستلو. صحابو ته خطاب کوي چې ما په اولنۍ عشره کې اعتکاف وکړو، په هغې کې هغه شپه ما نه موندله، په منځنۍ کې مې وکړو، په هغې کې هغه شپه نه وه. اوس زه چې دی نو په اخرنۍ کې ما ته وویلی شو، یو اواز کوونکي ما ته اواز وکړلی، فرشتې ما ته وویل چې دغه شپه په اخرنۍ چې دی نو هغه په اخرنۍ عشره کې ده، په دې کې تلاش کړه. نو نبی علیه السلام اواز وکړو که څوک اعتکاف کول غواړي نو زما سره په اخري عشره کې اعتکاف کول. او بیا نبی علیه السلام فرمایل ما ته دغه شپه چې دی نو هغه ښودلی شوې وه، ثم انسیتها، بیا زما نه هغه شپه هېره شوه. او وایي په دغې شپه کې چې کوم د لیلة القدر په شپه کې ما عبادت کوو، نو وایي ما خپل ځان ولیدو په داسې حالت کې چې ما سجده کوله په خټه کې، یعنې د جومات هغه ځای چې دی نو هغه خټه شوی و، په هغې کې ما سجده وکړه. او راوي وایي په دغه ورځو کې جومات چې دی نو هغه د کجورو کم څانګې وغیرې د هغې چتونو، نو چې کله به باران وشو نو د هغې چتون نه هغې څانګو نه به چې دی نو هغه باران څڅېدو. نو نبی علیه السلام په دغې شپه باندې عبادت کړی، نو راوي وایي چې په دغې شپه باندې باران شوی. او موږ نبی علیه السلام ولیدو چې د نبی علیه السلام په تندي مبارک باندې د خټو اثرات د خاورو او د اوبو اثرات دي. او نبی علیه السلام فرمایل چې دغه شپه د لیلة القدر وه. نو نبی علیه السلام دغه باران چې وشو نو هغه جومات وڅڅېدو، ځای خټه شو، نبی علیه السلام سجدې کولې. او دغه راوي وایي دا شپه چې دی نو هغه د 21مې شپه وه. اکثر خلک به 21مه پورې ختي 27 پورې ټیک ته د هغې امکانات ډېر وي، خو دغه شپه دغه راوي وایي چې دا د 21مې شپه وه، 21 رمضان چې دی نو هغه شپه وه. دغه شپه باندې چې دی نبی علیه السلام فرمایي دغه راوي وایي چې موږ دغه شپه باندې د لیلة القدر وه. نو دا ضروري دی چې په 21 باندې دا کله په 21 وي، کله په 23 وي، کله په 25 شپه باندې، کله 27، کله 29 مختلفې چې دی نو هغه راځي، کله یو راځي کله بل راځي. نو دا تخت شپې چې څومره دي دغه چې دی نو هغه رونول پکار دي، که رونې یو سړی نه کړي نو د ماسخوتن لمونځ په امامتۍ سره بیا چې دی نو هغه تراویح د سحر لمونځ تهجد دغه ادا کړي، بیا هم د دې فضیلت چې دی نو دی حاصلولی شي چې څوک ډېر عبادت وکړي هغه ته به ډېر ثوابونه چې دی نو هغه میلاویږي. او بل د معتکف ته راځي المعتکف هو یعتکف الذنوب کلها، معتکف چې دی نو د ګناهونو نه چې دی نو هغه اعتکاف کوي، او د لپاره چې دی نو هغه ثوابونه چې به هر کم خلک ثوابونه کوي هغه ټول ثوابونه چې دی نو هغه دلته هم میلاویږي، ځکه دی دلته په جومات کې هغه بند دی، دی جنازې یې نشي تللی، دی د مریض عیادت یې نشي تللی، دی نور نیک کارونه چې دی نو هغه نشي کولی. د هغې نیک کارونه ثوابونه الله پاک دله په مفت کې چې دی نو هغه ورکوي، د کړي نه دي خو دلته یې ورکوي الله پاک. دا د اعتکاف چې دی نو هغه برکات دي. او د یو اعتکاف ثواب چې دی هغه 3 خندقه دي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې دی به 3 خندقه د جهنم نه چې دی نو هغه لرې شي. د یو خندق فاصله د ځمکې او د اسمان د دې نه هم سیوا ده، 3 خندقه په فاصله باندې دی د جهنم نه چې دی نو هغه لرې شو. او یو معتکف چې کله دی دغه اخرنۍ عشره کې دی اعتکاف وکړي، دلته چې دی نو هغه په یو دغه اعتکاف باندې د 2 حجونو او د 2 عمرو چې دی نو هغه ثواب میلاویږي، دومره ثوابونه میلاویږي. او د یو د اعتکاف د یوې ورځې په بدله کې چې دی نو 3 خندق په فاصله باندې د جهنم نه لرې کېږي. نو د اعتکاف په دې کې چې دی نو هغه خیال وساتلی شي. اعتکاف ته کسان چې دی نو هغه کښېني، اعتکاف وکړي، دغه شپه په اسانۍ سره چې دی نو هغه تلاش شي. او که څوک اعتکاف نه کوي په کورونو کې دغه شپه چې دی نو هغه تلاش کوي. خو بهرحال بعضې کسان څه نه څه کسان په جومات کې اعتکاف ته چې دی نو هغه ضروري وي. که په محلې کې څوک کښېني نو ټولې محلې والا په دې سره ګناهګارېږي، او که یو کس دوه کښېني نو ټولو غاړه چې دی نو هغه ازادي کېږي. الله پاک موږ د عمل کولو توفیق راکړي.